ورجي بسم الله الرحمن الرحيم اوس لا يحد ترکیبونه هم کړو کنه غا مناسبت ربط مقامی معنوي د ما قبل سره هم شی او په دوه طریقو سره مونږ بیان کړو د دې ربط د دې ترکیب د ما قبل سره ترکیب لفظي قالی کنه او په کې موږ څه څه کړو دوه طریقې جمله مستانفه وا یا جمله یا حال او حال من به خبرې وي حال مونږ کوم حال وکړو مؤکده او بیا مونږ دا سوالم کړو چې حال خو حقيقي څنګه يبين هيئه الفاعل المفعول نو دا چې د دې چانه ګرځي ته د شان نه ګرځي خو ټیک ته خو د هونه ګرځي نو بیا موږ کله حذف د مضاف صحیح وي او قیام د مضاف الیه په مقام د مضاف کې صحیح وي نو هغه ځکه به دا په حکم د چا کې د فاعل کې وي اگر چې د سو کنه دا شو نو د اعظمه د لپاره فاعل شان دی خو هغه د لپاره فاعل د هو هم شو شان چې د الله لوی دی د الله ذات هم لوی دی ٹھیک شو دلته اعظمیت مطلب دا دی چې زمونږ د عقل په احاطه کې نه راځي زمونږ ذات تبارک تعالی زمونږ د عقل په احاطه کې څه نه راځي اوس راشه جی لا يحد د حد زمانه کومه سو سلو یو حد لغوي یو او دا دویم چې کوم د اصطلاحات اول علم کلام ولا دویم چې کوم دینو حکماو ادریم د چا د مناطقو دغه دا ټول د لفظ د حد په ټول کې کلام هغه وی نهایت عددي هدي څه حکماوي طرف او مناطقه وی تعریف الشیء بالذاتیات تعریف الشیء بالذات دا اول په دې کې په هر یو کې ومنګ سلو جوړو چار 16 حد لغتن منع ته وي څه ته وي وس دا ولګوا سبحانه ما اعظم شانه لا يحد دا ضمیر با لا يحد نو دا یا ولګوا د شان سره او یا به ولګي د چا سره د هو د ذات سره ټیک شو اول ولګوا لغوي معنا شو منع او ولګوا د چا سره دغه شان مخ کې د هونه نو شان سره ولګوا او بیا یو ځل چې کوم دنو بیا د شان سره ولګوا چې شان سره یو ځل صيغه معلومه او بل ځل صيغه مجهوله او ولګوا د شان سره صيغه معلومه او صيغه مجهوله او نو دوه بداشي او بیا به د هو سره ولګي د چا سره او دلته یو صيغه معلومه او یو صيغه مجهوله نو په حال د کون د شان د باری تعالی حال د کون د چا کې د شان سره لګاوه پوښې په او صيغه معلومه کا صيغه سکه یعنی يحد ما يحد و سو حد يحد حدا كم هو او د حد معنا سو پر حال دا خبره اوس روانه ده د شانه د استادانو په دې کتابونو کې دا زموږ د استادان چې کوم د چانه منګ وي په دې دا روانه ده په دې باندې تحقیق نه دی شیخه څنګه دی شي په تحقیق دې ته نه وي تحقیق دې ته وجدا خبره سړی خپل اخیری زیت ورسي او شي دا یو کار دی لکه د کافیه معرف الکافیه دی اوس په دې باندې تحقیق من کړل ډېر په دې شروع او شو باندې موږ تحقیقات کړی دي چې کوم شی غلط دی کوم صحیح دی نو تاسو پینې په کابلی رد دی په خادمي رد دی په ترسمبټ رد دی په دغه رد دی په خودي شرجامي باندې باز ځکه ردونه دي خو شي به مستقل به خوجدات سوی خو ما په لټون کړل ما ځان کړهو باغی کړل که سلم لا من کړهو نه کړه ښا کړهو په کو ان شاء الله کو ژوندو نو دا ولګه اوس د لغوي لغت کې معنا د منع ده وسمه په حال د کون د شان د باری تعالی کې چې د من نه من کوي د من کړي کېږي څنګه د مجهول مو سو د نه من کوي غیر لره د سو نو من کوي غیر لره نو ګوره من کول او نه من کول دا زین حیات غواړي څه غواړي او شان حی دی کې غیر حی دی پای کې دا قدرت شته چې من کې څوک غیر حی دی دغه ما تاسو شان عبارت ته یا د صفات فعلیو د واجب نه او یا د صفاتو چانه او یا د آثار د صفاتونه او دوانه چې کوم د غیر حی دی نو دا معنا غیر صحیح غیر مفید شو او که ویلګه د چا سره دغه شان سره اوس یې مجهول کا د نشي منع کوله دیسو ګوره زبتا منکم الکه جمعهتون ته بنځه الکه دلته به اوسه تا منکم اوس که زه دې د منکم دا شی دا منکم چې ته په جمعه ته نه ځې الکه موبایل ته بنځه
نو ته چې څوک منکې یا نه یا منکې ته چې څوک منکې څوک منکې یا نه منکې زم چې زی جمعتونو ته یو د پاتې نشي نه من کوم تاسو کم جمعات کې څوک اوسئ زی کو سپو خړې کوم او پوجانونی وای کې سید سره وکړو پوه شي کنه شوی پولیسونه چې تاسو ګوري جمعات کې ته کم ځان راغله چرته راغله خلکو سره ځان مده کوي ته کینې چې محفوظ یې پوه شي په هغه مخکې کاله حالت رالو په پیښور کې په مخې د جمعات نو ویو غریبان ویو بیا هغه ته موږ پلان کې بیا موږ په سیده راغلو موږ په سیلاړو موږ طالبان دي تاسو طالبان دي د دې څه ثبوت ده انجو ذکر دی چې دا کسی په کې راځي دا علاقه لا په الحال نو جوړه نه ده کنه په خپل ځان دلته نو خلک وایي مدرسه د استاد دی پوه شي په ادب دی په احترام دی په زیدي ذمہواری ده پوه شي کنه شو موږ دا زو د تانې نه د ټول نمونه خپل ډول ورکو چې دا خلک یو منګ دلته تاسو خبر پاکه ساتو پوه شي چې روست سپینو مخکې به سپینو کو بس شل خبرې دي څه ټوکی دي د تاریانم چې دا کار څنګه کړل ډوډۍ خده وګه خې وګه ګولې خده خو زما مونږ خو ګولې خوښ شي بس ودا پرې د مچ څومره پیسې ګټم سارو ما خم د چرګان خورم تاسو سره دغه ګورې دغه تاسو سره خورم ځکه نه بس اوري ته د غز راغلي د راجا چې ته کوم د خډوډۍ خوري ځان شرمېده د شرم خبرې څوک کوي یو طالب دغه نه جوړ دی وخت ډوډۍ غواړي ډوډۍ راوړه پوه شي به داس خبرې دي دغه د ډوډۍ راخه ده هغه خبره تاسو کوم سمې راته وي ها نو ګورم من کول نه من کول د چا چې من کې نه من کې هغه کوم څه غواړي ها حیات غواړي صلاحیت پکې دی خوې کنه او دلته د صلاحیت لري د شان اوري دې من کولې شي او نشي من کولې خبرې نشي کېده نو دا غیر صحیح شو اوس راشم دقه ما والا ولګو د ذات سره ولګو د چا سره د هو سره بیا څنګه معلومه څنګه مجوړه ولګو په حال د کون د چا کې د ذات د وای تعالی کې چې دې نه من کوي چاله او بشکه دې څوک من کوي نو خلکو ته اختیار ورکړل خلکو ته څو چې من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اختیار ورکړل څوک نه من کوي من کوله ټول کافر به د کفر نه من کړو ټول کافر به د کفر نه او کو نه د دین من کول نو بیا خو نه من کوي بیا معنی صحیح ده او کو یا من کوي ځینې د بدون خلک من کړي او د خو خبرو خلکو حکم ځدا کوي دا مناله چې من کړي دي کنه لا نو نه من کوي خلک د فحشاء نه من کوي نه ان الله لا حکم نه کوي د چا د فحشاء کنه درغل نه دي نو کو د فحشاء دې ته نو بیا معنا مفیده ده او کو من کول د شي نه ها پوه شي په ایمان او دغه کم دینو دغه شو نو دوه ترجمه مې وکړه کنه په صحیح شو بل من شو یو مفید شو بل کې غیر مفید شو ته الله تعالی نه من کوي اشیاء لرا خلق لرا نه من کوي کنه خلق خپل اختیار ته پرې خېده من شاف من بدلی حسر نه من کوي نو دا صحیح شو غیر صحیح شو صحیح شو نه من کوي صحیح شو نه من کوي او بل صورت کې څه نه من کوي بیا نه من کوي صحیح نشو کنه اکم یو من کوي د فحشاء نه من کوي ها دا امر فحشاء کنه دا سي خبره ده او وسولګه څنګه کوم یو کا مجبوره کا او دوی له غوړ چا سره په حال د کون د ذات د باری تعالی کې لا يحد چې دینه منکړه کیږي تاسو دینه منکړه کیږي نو او نو دا معنا صحیح ده نه منکړه کیږي څوک به نه څوک چې څوک منکه هغه دغه نه زوروري په الله تعالی څوک زورور شته خدا سلو باندې لاړ اوس راشه کلام ته نهایت عددي پیژنه نهایت د عادت په لحاظ نهایت خو شي په لست سونه چې ټول شونه لسی نهایت عددي سو ده لسم او چې ټول شونه سلی اوس دا د شمار او اخري په دمه ودرېږي نهایت عددي اوس ولګو په حال د کون د شان د بار تعالی کې لا يحد چې د نهایت عددي نور کې شی ولر نو نهایت عددي چاله ور کول دا سړي حیات غواړي بیا بغیر او بیا ولګو د شان سره په حال د کون د شان د مزدا کې لا يحد چې دل نهایت عددي او نشي ور کوي ځکه چې شان د باری تعالی سره غیر متناهي ده سره او هغه شی چې غیر متناهي هغه نهایت عددي نه نو پس شان د باری تعالی لا سو نهایت عددي نشته څه شو نهایت عددي ها
صيغه د مجهول کې کنه لا يحد په حال د کون د شان د باری تعالی کې د شؤون د باری تعالی کې هغه څه لا يحد اغیله حد نشته یعنی نهایت عددی ولشته اوري ځکه چې هغه سره یو صغرا وای ځکه چې هغه سره غیر متناهی ده شان د باری تعالی سره غیر متناهی او هغه شی چې غیر متناهی هغه له نهایت عددی نه پوشه شان د باری تعالی او صغرا او کبرا ثابت ده شان د باری تعالی غیر متناهی ولی غیر متناهی ده الله پاک فرمایي کل یوم هو فی شان کل یوم نو مطلب دا چې اوري نو دا شو او پسې لاړ شي او کم شی چې صحیح ها هغه نهایت عددی نه هغه له او کوم شی چې غیر متناهی وي هغه له نهایت عددی نه ولیکن نهایت عددی ول راشي لازم بشي اجتماع د متنافین ځکه چې اول دی غیر متناهی وي نو خو نهایت ول نشته کنه اوصل نهایت عددی وي نو بس اجتماع د نقیزین را نغله هم غیر متناهی دي او بیا وي متناهی شو چې نهایت عددی ول راولي دې وجنه دا صحیح ده چې لا يحدو رسله اوري سو در ترکیب شو دوا دریم ترکیب په حال د کون د ذات د باری تعالی اوس دا لګو د چا سره د ذات سره صيغه د معلومه کا په حال د کون د ذات د باری تعالی کې هغه نهایت عددی نه ور کوي غلط خبره ده هر شی له نهایت عددی ها ذات د باری تعالی هر شی له نهایت عددی نه ور کوي دا غلطه ده ځکه نهایت عددی هر شی چې ده من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم خدای پاک وایي ما سره په خزانو دي هغه خزانه ته معلوم دي او منګه چې نازلو نو بقدر معلوم نو هغه له منګ نهایت عددی سره ورکو خو شی به کدا شکی هم دی خدای الله په علم کې دي ټیک شو کدا ونی د دنیا دي د الله پاک په علم کې دي انسانان د دنیا دي د الله په علم کې دي خو شی نو الله پاک نهایت عددی نه ور کوي دا غلطه ده هر شی له نهایت عددی ور کړل هر شی له سو د عادت په لحاظ هر شی الله پاک یو نهایت نه ور کړل نهایت شی ما انتهي به شي نهایت څه دی چې په شی به ختم شي نو هر شی ختم نه د اخري یو حد پورته کنه اوري کنه اوري اوس په حال اوس دا سلور معنی راشه په حال د کون د چا کې شان لا يحد شاغله سو حد نشور کې کېده نو الته کې الله پاک له حد نشور کې کېده ولې حد شور کې کېږي اسي هغه به چې کم دینو پورا الله پاک سره الله پاک له حد نشته ځکه چې ګوره دلته مختلف دا کې دي شي مختلف احتمالونه کې دي شي وکم ځکه چې حد چې چاله ورکه عدد نو هغه بدلته په کتاب کې د زموږ استادان داسي وي چې هغه سره هغه به جسمي هغه سي او جسمي او الله تعالی سره جسم نه ده نو که الله پاک جسم به موږ جسم وي او بیا ول نهایت عددی بسو نهایت عددی موږ غستره کنه او نو دې خبره کړل خو بهرحال دا خبره قابل نظر ده کنه لکه چې نهایت عددی دا عقول چې دي عقول یا شرع هغه سدي هغه اجسام دي اجسام نه دي او دا غینه باوجي دیونو چې عقول لستي نو دا خبره مکو کنه چې الله پاک سره ها نهایت عددی هغه ځکه چې هغه سره هغه جسم نه ده او چې جسم ویني به نهایت عددی دا خبره دغه خود څه بوه نهایت عددی اعلی شرک کیږي چې چاله عدد وي چې چاله سي او الله پاک عدد نشته الله پاک واحد ده اګه تعدد شته نهایت عددی به اعلی ورکه کې شاغل خو تعددی کنه او په الله پاک تعدد شته چې نشته نو هغه ته نهایت عددی نشي ورکه کېدل نو دا خبره صحیح شو الله پاک له نهایت عددی ولې ورکه کېږي تعدد نشته ځکه چې هغه سره ذات واحده یو کې څوک نهایت یې یو وینو نهایت عددی تقاضا د چا کوي تعدد کوي څو خبره شو او دا شانتي خبره راشه د سلورم د دې طرف ته راشه په دې طرف کې اوس ولګو د شان سره ا طرف پیژنې دا خو د طرف پیژنې دا هغه دا یو کتاب راک پیژنو د کتاب راکه کتاب دا شو کورسه کې دله سو طرف دي شپږ سو طرف دي د دې طرف چې روان دي کنه په کوم په دې طرف ختم شي د جسم طرف ته سطح وي سوي اخر الجسم تسوي دا جسم د ټول کنه دې سو اخر دي یو دوا درې څلور پنځه پګ ته خخته سو درتي
خدایات ساته دا مختلف دي. دا اوس تاسو به علوم وایي پکې ته پسې نه نوځئ. د کرې دپاره څو اخره دي؟ څو دي؟ نشته د کرې اخر نشته. سطحه واحده ده کنه یار، یوې سطحه کې هغه یو سطحه ده، بس په ځای ختمه ده، ټول یو سطحه ده کنه. دا خو دلته ختمه شو کنه، دا چې دیز دروازه په دې ختمه شو، دا سطحه په دې ختمه شو، په دې ختمه شو، په دې ختمه شو، په دې دا سطحه په کوم ځای ختمه ده؟ په دې په ګوټونو کو په سلورو طرفونو، یو طرف دا ده، یو طرف دا ده، یو طرف دا ده، په سلورو باندې کله سطحه صحیح. ها کو فرض کړه سطح هم کرای دایره دي سي بیا په یو باندې ختمه ده، بیا په څه ختمه ده؟ لکه دې چې دې کتاب چې بالکل غونډي هغه کې هغه شته چې بازي ودرېږي، ټول یو سطحه ده. اوري کنه اوري هغه سطحه چې محیط ای او محاط په هغه باندې خط واحد ای، هغه له صحیح سطح له یو اخیری دې له شو ها. نو اخر د جسم تسوي سطحه وي، جسم طولا عرضا عمقا تقسیم قبلي او سطحه دې له طول شته، عرض شته او عمق نشته. څنګه دا عمق او عمق روان شي په دې ختم وکنه. دا خو هغه عرض دی چې قائم دی په د پوري، عرض قائمه بالجسم دا سطحه ده. عرض څوک دې د جسم روان په دې نه خو نشته، په دې ختم شو کنه. نو دا عرض چې قائم دی په دې پوري دا سطحه شو او دا اخر د جسم شو. نو جسم له طولا عرضا عمقا تقسیم قبله او دې سطحه دې پلانواله شته او ګدواله شته، څه شي نشته؟ عمق نشته. نو دې تقسیم قبله یې طولا عرضا او بیا د سطح اخر څوک دی؟ خط سره دې له څو خطوط دي؟ اخر السطح ته خط وي، یو خط، دو خطه، درې خطه، څلور خطه. دې څو دي؟ څلور دي. په خبره مې پوهېږې؟ دا مختلفي د نصف دایرې لپاره چې داسې وي بیا دوه اخره دي د داسې شي او بیا یې داسې کا. نو یو دا شو او یو دا نیغ شو، یو هغه منحني شو او یو څه شو؟ دا نیغ شو. څو خطه شو؟ دوه. او چې بالکل ګوري بیا یو خط شو، بیا یو خط شو. نو کله محیط په خط واحدی، کله محیط په خطین، کله محیط صحیح. لکه اوس مثال دلته او داسې دی او داسې دی، داسې دی، داسې دی، نو بیا څو دي چې څومره دي جوړ کړو پکې؟ نو آخر الجسم تسوي او جسم تقسيم قبل طولان عرضا ومقن او سطح تقسيم قبلي سب طولان عرضا او آخر السطح تسوي خط او خط قبلي خط للطول قدر بايتي السطح تملأ عرض تملأ فقط تقسيم قبلي سو او ده خط آخر نقطة ده النقطة چې د آخر خط نو دا غینه طول ملأ عمق تمتلو چې کله سطح شو، عرض تمتلو چې کله څه شو؟ خط شو. وستیا طول ملأ چې کله څه شو؟ نقطه شو. نقطه تقسيم قبلي نه طولن او نه عرضن او نه څه ممکن. نو دا آخر دا ما تاسو ته وایي چې طرف دی کنه، اطراف څو کې دي شي؟ درې قسمه. څو قسمه کې دي شي؟ سطح طرف د جسم دی، خط طرف د چا د سطح دی، نقطه طرف د چا د خط دی. پوه شئ؟ اوس دا معنا خو تاسو ته ما صرف د طرف وکړه. اوس دا طرف چا لره نشته؟ حالا کون د شاګي د شان د باندې تراکه دا ټیم شه ها نشو ویلو سره دې نو بده متفرقات کې دا مشکلات دي. دا وداري چې اوس د سلم ډېر اهم دی، ډېر په مشکل باندې لکه تاسو خو لا ډېر ښه چې مسلمانۍ سره ما صرف سلم وینم، سلم یادو کنه یار. دا اوس مست سلم په قسمونو یاد دی. دا زه تاسو ته کندیایي سلم وایم. ښه کوم وایم؟ کندیا نه ده، کندیا ده. دا ګوره څه کوه، په ګوره سره برابري سره د زیاداتو یو دی به مرتونګي سلم هم دغه دی او کله کندیایي سلم وګدي، کله کندیایي کله چې کوم دی مرتونګي سلم وګدي. اوس تاسو رشد العلوم چرته مګوره ګوره دا بدن خراب کی رشد العلوم وانه دا دې سره نه چلیږي.
او صرف کندیا بابا کتاب وایي بس پوه شوې پې دا دی دا طریقه ده چې تاسو ته وایم دا دی تاسو به خپله دا کوم انشاءالله صفا کوم که نه بیا برابرومه ده دې سره بیا دا کوم شی چې تحقیق ته رسوم چې دا خبره خط هلکه چې ته حد په معنا د منې د لغتو په کتاب کې راغلی لغتو کتابونه هم وګورو که نه هسې دا خبره څنګه ده پلټون غواړي چې دا خو خبرې به نه کوو بیا د دې سلم چې کومې شرح متقدمینو کړلي هغه شرح به زره دا شرح سره برابر تقریري اله به هغه ټکي هېڅ کار چا په دې تر اوسه نه دی کړی پوه شئ کله یو حمله و کله بله حملې و نو کله یو طرف ته کله بل طرف ته صحیح ده ښه نو زه تاسو خبره کومه څه مې ووې چې دغه دی په حال د کون د شان د باري تعالی کې چې دله څه نشته دله څه نشته دله طرف نشته په حال د کون د شان کې چې لا يحد جدي طرف نه ور کوي چاله دې طرف دته ګورو طرف ته ګورو ځکه چې حي نه دي او یا دله اطراف نشته دله څه بیا به دلیل وې څه څه اطراف ځکه نشته طرف هغه شی چې هغه متناهي وي چې دا متناهي ده نو څو اطراف دي او کدا دې غیر متناهي وي طرف به وو چې د روان وګدو او تر غیر لا نهایت له پر دو وګدو دا طرف به راغله رسیدله وې زو ها او شان د باري تعالی سره غیر متناهي ها ما تاسو ورزن ګوره دا دوی معنی دلالم کنه چې شان د باري تعالی سره نشته هغه محدد نه ده محدود نه ده یعنی اطراف ولا نشته اطراف ولا الوی چې متناهي وي او موږ تاسو ته چې شان د ابل تعالی سره هغه غیر متناهي ده او هغه شی چې غیر متناهي هغه سي هغه لا يحد په شان د باري تعالی لا يحد شو صغرا چې د دله چې کم دی نهایت څه شي نشته ها دله د غیر متناهي ولا غیر متناهي ده كل يوم هو في شان او هغه شی چې غیر متناهي هغه لا يحد ولا کده يحد شي نهایت ولا راشي نو لازم بشکون د غیر متناهي لازم بشکون د چا تا نه ولې بصغرا کې غیر متناهي ده او وسو کنه زه خو هم چې لا يحد ولکه حد ولا راشي غیر متناهي نشي لازم بشکون د غیر متناهي سو او دا خو نه مګ اجتماع متنافي نه ده پوه شئ کنه شوی وسو لکه د ذات سره په حل د کون د ذات د باري تعالی کې لا يحد چې هغه څه کوي هغه اطراف نور کوي هغه اطراف هر شي له طرف ور کړل کوله طرف ور کړل پوه شئ اور هر شي له کوله د غرون له داسې غرون ورکل داسې شوی خونه کوله کړی دي او داسې لپاسه څه اسی ګرځولي ولکه دا دیوال په شان دی وګدوي دا بخاطر څه خطر دا دیوال په شان دنګ وي دا غر کوله شو خدای په کنه بیا به څه خطر بیا به کې ونی وي بیا به کې د کوله ونی او د کوله درې به کې وي نو خدای په دې څه خواره کړی دي بیا به کې دا ووري جمع کې دي او دا په درو کې دا ووري بر لاړ شي تاسو او چې دا شان طالبانو دا پرونج راغلیو دیو موږ یو ځل دا روان شو په پورته کنه هغه باندې ته په وخت کې د موبایل هم نه ټیپ ځان سره راغستې او دا د فقیره شیونه لګولیو نو موږ لاړو په بره د کلام نو غرون ته اوس هغه کته داته موږ هغه صفی الله طالبو موږ تاسو وزستانه موږ لکه په دې وورو مزه اګس میاشته د ووري پستیشي دي دا ټل نه هیڅ نشته او چې دا دوه مرګري دا دوه وسه او ناسه په چې غروش شو کنه ورګه دنه کته لړ کوي کلړ وصفي الله وینا خیر ده یو دې زه ته غلم چې کته بو بيږي کته بو بيږي خو کله بو کولاړم موږ چې څنګه کته ولاړو بیا موږ کوم دي غاړي ته ځون موږ هم زو نو بیا هغه پر صادره غټه کړي هغه ورخ سره را پیدا اګس میاشته کې دومره ووري او دسی چې لاندې سین بهيږي او لپاسه د وورو پولي او دومره په اعتماد په ټرکونه زی وره ښه دومره کلکی د وورو شي دا بل دنیا به ویني دا لاسي دي اوري په اګس په میاشته کې مونږ تلو بغغرته سوکیته او مونږ ټول شپه بړستنې نه وي یو کوټه کې نه وته ټول شپه مونږ ور بلو دومره یخ کوم میاش کې چې خلکو نه کته کونی نه خولي وي همغه سو ټول شپه به چې کوم دین مونږ اور بلو
ځکه چې مړه کېدو دی یخنه اوس څه کوې نو عرش له خدای پاک څه ورکړلی طرف ورکړه اوس ولګو صيغه په حال د کون د ذات د باری تعالی کې لا يحد چې دل حد نشي ورکړي کې دل واو حد حدونه خدا وګنه څو سطح وا نو حد چې چاله ورکړي حد چې راځي کنه دې بشاته جسم غوړي کچه ته حد سوا سطح وا نو عین جسم غوړي که حد خطو نو خط سطح غوړي او سطح جسم غوړي کدا حد زو نقطه وا نقطه خط غوړي خط سطح غوړي سطح څه غواړي واپس په هر صورت کې به جسم ته راځي هر صورت کې به چا ته راځي نو که الله تعالی محدود شي او دله ساعت اطراف راشي لازم بشي کون د واجب تعالی سوق جسم لكن الطالبات فالمقدم او الله پاک جسم نه دی ولی الله پاک جسم شي نو جسم قابل د انقسامي جسم صحیح او هر قابل د انقسام قابل د انعدامي او هر قابل د انقسام او هر قابل د انعدام نه مگر ممکنی لازم بشي کون د واجب ممکن څنګه به ها جسم واجب تعالی وشي دي کنه چا به جسم دي شي کنه اطراف ولا وینا ودا اطراف ولا نشراتله ولی نشراتله ها کو طرف ولا راشي لازم بشي کوشش جسم دي شي کنه څه نقصان دي وینا چې جسم شي نقصان ده څه نقصان دي اجل بوشي لا قابل بده انقسام شي تنجي ما ينقسم طولا وعرضا وعمقا او كل شيء قابل د انقسامي وقابل د انعدامي ولې چې هغه جسم منعدم نشو چې کله هغه جسم پاتې شو چې کله تا دوزه کو خخت او ته وای چې کله دوه ټوکړي شو ها زکه انقسام اعدام د چاته وي د یو صورت ته وي او پیدا کول د دوه نور صورتونو ته وي چې اعدام شو نو هغه ول شي ختم شو کنه هغه صورت جسمی چې کم صورت جسمی وو هغه ختم شو او هغه بدل شو په دوه جسمینو چې هغه دوه ټوکړي دغې نو هل قابل د انقسام قابل د انعدامي او هر قابل د انعدام نه مگر صحیح لازم بشي کون د واجب ممکن بس ته دولس احتمالات ما تاسو ذکر آگا حاضر آگا وسو گوره جی داره حاضر کن لگه حاضر